سلامونه ملګرو په سعودي عرب کې چې څوک هم عمرې له راځي نو موږ هم الله پاک په عمره کې قبول کړو رالو چې څنګه اول عمرې له راځي نو اول دلته کې یو ځای دی میقات یې نوم دی میقات له به راځي دلته کې به احرام اچې ول غسل به کې د هغه نه بعد به بیا عمرې له ځي مکې مدینې ته موږ هم ځان سمو را سمو او ورځو ویډیو را سره تر اخره ملګرو دا میقات دی موږ هم احرامونه واچو اوس مکه مدینې ته ځو هغه مکه مدینه له دې څخه نه تقریبا 80 کیلومتره لرې ده نو اوس به هلته ځو او انشاءالله تعالی جمره به گلستان کے سو کبھی دا مصطفیٰ کسے ماں کوا مجنون او دا لیلا کسے سلامونه ملګرو په مکه مدینه کې ولاړ یم کوزه ډېره زیاته ګڼه ده بره ورته ولاړ یم بس الله دې زموږ ارمانونه پوره کړي چا چې هم د دوا فیل کړی دی الله دې د ټولو دغه ارمانونه پوره کړي چا که بیماریانې پریشانیانې الله دې هغه پریشانیانې ختمې کړي او یا الله دې زموږ په باجوړ کې امن راولي کلا جبین یہ اللہ ستائی کلا زلفان یہ اللہ ستائی کلا زلفان یہ اللہ ستائی گورا رب بخبلا ہم بخبل اشناق سے ماں کوا مجنون نو دلیلا کسے ماتا محمد رسول الله کسے یما حرم شریف کې یو طرف ته رمضان المبارک بل طرف ته د جمعې شپه بل طرف ته حرم شریف نو دا بختور انسان ته الله پاک به نصیب کوي او شکر الحمدلله الله پاک موږ ته هم رابه نصیب کړله او نن ولاړ یو طوافونه کوو روان یو د حرم ته نو د هر چا په زړه کې ډېر ارمانونه وي خو دا یو ارمان پکې د ټولو نه اول وي او د ټولو نه غټ وي چې یا الله زما مکې مدینې ته بوتلی زما په دعاګانو باندې کېږي الله پاک دې د هر چا د ارمان پوره کړي او الله پاک دې دې سکې ته راوستلی کړي ځکه چې دا د هر چا د زړه غټ ارمان دی الله پاک دې دا ارمان د ټولو مسلمانانو پوره کړي سره زمونږ سره زمونږ مور او پلار سره د ټولو مسلمانانو آمین ماں کوا مجنون نو لیلا کسے ماں کوا مجنون نو لیلا کسے زما محبوب تمہارا مقام دے لکھ لے رب سرائے نام دے زما محبوب تمہارا مقام دے لکھ لے رب سرائے نام دے حرم شریف کې موجود یم او الحمدلله عمره مو بېګا کړې ده د جمعې په شپه او په دې رمضان المبارک کې الله پاک موږ ته دغه سعادت را په نصیب کړو نو په دې باندې د الله پاک نه لاک لاک شکر ادا کوو او الله دې په ټولو مسلمانانو باندې د عمرې دا سعادت وکړي او الله دې دې څخه ته راوستلی کړي ځکه چې دا د هر چا په زړه کې د هر یو مسلمان په زړه کې د ټولو نه غټ ارمان دا وي چې زه حرم شریف ته لاړ شم او هلته کې طوافونه وکړم دا ډېره زیاته مزه کوي موږ هم بېګا عمره کمپلیټ کړې وه اوس سهار کې بیا رالو سهار لمونځ مو دلته وکړو او اوس مو طوافونه شروع کړو ډېره زیاته مزه کوي زړه ته ډېر زیات سکون میلاوي او دعاګانې مې پکې وغوښتلې زما چې زموږ ملګري دي څومره خپل خپلوان دي څومره مسلمانان دي نو دا خبرې دپاره مې پکې دعاګانې وغوښتلې الله دې قبولې کړي او الله دې چا په زړه کې دا ارمان وي چې الله دې دلته راوستلی کړي نو الله دې زر تر زر راوستلی کړي ځکه چې دا داسې ځای دی چې بېرته دې بیا ځې نو د سړي د سترګو نه اوښکې راوځي نو الله دې وکړي چې ټول مسلمانان دا ځای ورپه نصیب شي او زموږ دا عمره دې خدای قبوله کړي خپل دربار کې الله دې زموږ په خیبر پښتونخوا کې
نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم به تلو او هغه بوډۍ به پې خزلې راچلې. دا هغه لار ده چې هغه کومې دوه کړکۍ چې وي تاسو ته په ویډیو کې ښکاري هم، نو د دغې نه به پې بوډۍ خزلې راچلې. او زمونږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به هېڅ نه ویل لوبه، خو چې بیا کله بوډۍ بیماره شوله نو خوږ نبي وویل چې نن خو هغه خزلې په ما باندې بوډۍ راوانه چوله. چا ورته وویل چې دا بیماره شوله، بیماره وه. نو زموږ خوږ نبي ترې خبر شو، نو بیا دغه بوډۍ تپوس له لاړې، د بیمارۍ تپوس یې وکړو. جمال قصې کېږي عاشقان کله پرې مړېږي، چې د جمال قصې کېږي عاشقان کله پرې مړېږي، عاشقان کله پرې مړېږي. د شکر قند دي خوږې د مجتبا قصې ما کوه ما کوه ما کوه مجنون نو د لیلا قصې، ما کوه د محمد رسول الله قصې ما کوه ما کوه ما کوه مجنون او د لیلا قصې ما کوه.